پنځمه سپاره 19 نمبر رکوع سوره نساء 60 نمبر رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کونوا شی قوامین بالقسط په انصاف سره ولاړ شهداء لله گواہی ورکون کی الله د پاره ولو علی انفسکم اگر چې خپل ځانونو متعلق وي او الوالدین یا د مور او پلار متعلق وي والاقربین یا خپلوانو متعلق وي ان یکون غنیا اگر چې څوک گواہی وال غنی وي او فقیرا یا فقیر وي فالله اولا بهما بهر حال الله تعالی دوی دواړو نه زیات اختیار دی. فلا تتبعوا الهوا پس تاسو خواهشاتو پسې مزه ان تعدلوا ادا چې تاسو له حق نه بېلارې شئ و ان تلعوا او که تاسو هیر پیر وکئ او تعرضوا یا مخ وګرځوئ فإن الله كان بما تعملون خبيرا پس بېشک الله د ستاسو کارونو خبر دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو آمنوا بالله ورسوله ایمان لرئ الله و الله رسول باندې والکتاب الذي او په کتاب باندې نزل على رسوله چې نازل کړی په خپل رسول باندې والکتاب الذي او په کتابونو انزل من قبل چې دینه مخکې نازل کړي ومن یکفر بالله وملائکته څوک چې نه مني الله نه مني فرشته و کتبه او نه مني کتابونه و رسوله او نه مني رسولان والیوم الاخر او نه مني ورځ د آخرت فقد ضل ضلالا بعیدا په تحقیق سره دا په لرې ګمراهۍ سره ګمراه شلو. ان الذين امنوا بشک هغه خلک چې ایمان لرل ثم کفروا بیا کافران شو ثم امنوا بیا ایمان لرل ثم کفروا بیا کافران شو ثم ازدادوا کفرا بیا په کفر کې ور مخ کې شو لم یکن الله هرگز الله داسې نه فرمایي لیغفر لهم چې دوی ته بخنو کې ولا لیهدیهم سبیلا او نه الله دوی ته لار ښایي د هدایت. بشر المنافقین زیری ورکې منافقینو ته بان لهم عذابا الیما بشک دوی د پاره درد والعذاب دی. الذين خلق يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین اغه خلق چې کافران خپل ملګری ګرځوي مؤمنانو نه علاوه ایبتغون عندهم العزه آیا دوی خواته عزت غواړي فإن العزة لله جميعا پس عزتونه ورکوونکی خو ټول الله دی. وقد نزل علیکم فی الکتاب او بېشکه نازل کړو په تاسو باندې په کتاب کې ان ادا اذا سمعتم آیات الله کله هم چې تاسو الله آیتونه اورئ یکفر بها دا خلق انکار کوي و یستهزأ بها او خندا کوي فلا تقعدوا معهم تاسو دوی سره مه کښېنئ حتی یخوضوا فی حدیث غیره چې دوی مشغوله شي دینه علاوه په نورو خبرو سره انکم اذا مثلهم که تاسو دوی سره خندا کوئ تاسو به د دوی په مثل شئ. ان الله جامع المنافقین والمشرک والکافرین بېشکه الله جمع کوونکی د منافقین او د کافرانو فی جهنم جمیعا په جهنم کې راغونډولو سره. الذین خلق یتربصون بكم چې تاسو باندې بد وخت انتظار کوي فإن كان لكم فتح من الله پس که تاسو الله له جانبه فتح ملاو شي قالوا دوی وایي الم نکن معکم موږ تاسو سره نو وإن كان للكافرين نصيب او که چیرته وګرځېږي کافرانو د پاره حصه قالوا دوی وایي الم نستحوذ علیکم آیا مونږ تاسو لدی کافرانو مونږ تاسو مسلمانو نه بچ نه کړئ ونمنعکم من المؤمنین مونږ تاسو اے کافرانو له ایمان والو نه بچ وګرځولې. فالله يحكم بینکم یوم القیامه پس الله به قیامت په ورځ باندې ستاسو ترمنځ فیصله وکړي. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا هرگز به الله کافرانو ته مسلمانو باندې لار نه وښایي.